بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ دا آیات مبارک ولوست او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره صحابه کرام تشریف فرماو. په هغه صحابو کې یو صحابي د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوزخ کې او په جهنم کې به د دنیا د کاڼو پشان کاڼي او غرونه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل، پا غزات میں د قسم وی د چا په قبضه کې چې زما ساده د جهنم یو کاڼي د دنیا د ټولو غرونو برابر دی. هغه صحابو کې یو صحابیو هغه باندې د ډېرې یرې نه بېهوشي راله او بېهوشه شو. د دوزخ او د جهنم د یرې نه، د الله د خوف او د الله د عذاب د یرې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وله فوراً راپاڅېد او په زړه وله لاس کېښود. وی دی خو ژوندی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته آواز کوي، اے فلانی صحابي کلمه ووایه. هغه فوراً کلمه د لا اله الا الله ووی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل، دته د جنت بشارت دی او زیری دی او خوشخبری ده. دغه رنګ یو بل روایت کې راځي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جهنم او د دوزخ ذکر کو. یو نوجوان یو کس صحابي جماعت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره تشریف فرما دی. چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د دوزخ متعلق خبرې واورېدې، وقودها الناس والحجاره، چې د دوزخ خشاک هغه خلق او کاڼي دي. دومره غلبه پې وشوه، دومره خوف پې طاری شو، د دوزخ د یرې نه پې عجیبه کیفیت راغې چې د کور نه راوتل یې پرېښودل. بس کور ته ننوته او بیا به بار نه راوته او کور کې به ناستو جړل به. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس وکړ، یاره هغه فلاني سړی نه ښکاري. خلکو ورته وی، حضرت تاسو چې بل جماعت کې کم بیان کړی د جهنم متعلق، بس خو چې هغه کور ته تللی د کور نه نه راوځي او بس جاړي پریشانه دی چې د دوزخ نه به څنګه خلاصېږو او دا به څنګه چل کېږي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د هغه کور ته تشریف یوړه چې څنګه نبی علیه الصلوۃ والسلام ورغې، د هغه په نظر پرېوته. فوري طور چې کوم دی رامنډې کړې او راپاڅېده. د نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ورته غاړه وته او ډېر زیات یې وژړل او فوراً وفات شو، روح ترې نه ووته. انا لله و انا الیه راجعون. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل، ستاسو له دې ملګري د جهنم د یرې نه زړه اوچوده، زړه یې ټوکړې ټوکړې شو. هلی د ده د تجهیز او تکفین انتظام وکې او دی دفن کې. دی د الله د یرې نه او د الله د خوف نه د جهنم د یرې نه وفات شو.